نشتا. نو زما محترمو اللہ جل جلالہ اما نوالہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء دی دنیا تا راولے گل او ټول پټول باندې الله رب العزت د خپل دین نه قربان کو، لیکن دا دین الله پاک د چانه نه دی قربان کړي. اوس الله ته ټول انبیاء خوښ دي، الله ور سره مینه ده، لیکن د خپل دین نه ورته نه دي ګران. دا ټول انبیاء الله د دین نه قربان کو، لیکن دا دین الله د چانه نه دی قربان کړي. نو موږ او تاسو بم په دې دین باندې چلیږو، نو الله به کامیابي چې الله ته دا دین خوښ دی. نو چې کم نارینه زنانه په دین باندې چلیږي، خو دغه خلک بم الله ته خوښ وي، د الله به ورسره مینه وي. څنګه چې لکه موږ او تاسو په دنیا کې د یو څیز سره محبت ساتو، نو بیا چې ستا د هغه محبوبي نوم څوک اخلي، نو تا باندې هغه ښه لګي. ستا د هغه یو څیز څوک تعریف کوي، نو هغه څیز تعریف کوونکې په تا ښه لګي، د هغې آواز په تا ښه لګي. وګوره زما د محبوب نوم اخلي، زما د هغه څیز نوم اخلي چې د هغې سره زما ډیره مینه ده، محبت دی. مثلا زما محترم یو ډاکټر دی، هغې یو کتاب لیکلی دی کیمیا په نوم سره. نو هغه ډاکټر وایي چې دا کتاب ما لیکلی دی، دغه کتاب چې زه د چا سره ووینم نو زه ډېر زیات خوشحالیږم. چې وګوره ما هغه لیکلی شوی کتاب د نوجوان سره دی، هغه لګیا دی د هغې سټډي کوي، څوک دا قرآن مجید راخلی او د دې مطالعه کوي، د دې تلاوت کوي. نو الله ته خو دا کتاب خوښ دی، خو د دې کتاب د برکته الله ته دا انسان هم محبوب شي، الله ته دا انسان هم خوښ شي. بیا الله دا انسان دی، انسان سره محبت کوي. بیا نو همدغه شان الله ته دین محبوب دی. نو چې څوک خپله زندگی په دین باندې تیری، نو الله ته دغه بنده هم بیا محبوب وي. نو الله رب العزت ټول انبیاء د دین نه قربان کو، او په آخره کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته تشریف راوړو، او د الله د دین د پاره هلې ځلې وکړي، او هر رقم سخت او تکلیف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برداشت کړه. زما محترمو د طائف په سفر باندې هغه تکلیفونه، هغه سختي، هغه هر رقم وهل ټکول د الله د دین د پاره برداشت کو. لیکن چې کله الله د خپل حبیب هغه ویني په پڼو کې وکتلې، او هغه سختي او تکلیفونه وکتل، نو په انعام کې ورله د معراج واقعه چې کومه تاسو اورېدلې ده، چې الله اسمانونو ته خپل حبیب وبللو، او زما عزتمندو سدرة المنتهى ته بوتلو، او بیا الله ور سره خپل ملاقات وکړو، او الله رب العزت ورته تحفې ورکړي، او الله رب العزت د ټولو انبیاو سره میلاو کو، او الله رب العزت جنت ورته وښودو، جهنم ورته وښودو. دا ټول سیر الله پاک په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړه. نو دی د دې دپاره چې زما دی حبیب ډېرې سختې تکلیفونه تیر کړه، نو د هغې په انعام کې الله رب العزت د معراج سفر په خپل حبیب په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړه. زما محترمو دا سفر یا خو د نبوت لسم کالو یا یو لسم کالو معراج دا واقعا دا پیش رالاله. زما محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه د ام هانی رضی الله تعالی عنها په کور کې ودومه. دا ام هانی دا د علی رضی الله عنه خور ده، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تره لور ده. یعنی خپل کور کې یو روایت کې راځي چې زه په خپل کور کې ودومه. نو دام د تره د لور کور چې کم دی خپل کور دی، د تره کور خپل کور. نو زما محترمو وی اچانک چھت سوری شو،
جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام او میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بره طرف نه چې کم دی په دې چت باندې راکوشو. نو زما محترمو اوس په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې څنګه دا چت سورې شو او نه چې کم دی سپاڼې راوغورځېدې، نه لرګي را خراب شو، نه خاوره را پرېوته. همدقه شان ای حبیبه تا ته به د اسمان دروازه کولاویږي او اسمانونو کې به بره ته ځي. دې خبرې ته اشاره دا زما محترمو بره طرف نه راغه او جناب محمد رسول الله دی را بیداره کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله را بیداره کو نو د ام هانی د کور نه مسجد حرام بیت الله شریف ته بوتلو او الته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه اوسیرله شق صدر د جنت نظام سره ټول سامان راوړیو، کینچین یو چاړې یو چې ست ضرورت پیښېدو. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ټول سامان د جنت نظام سره راوړیو، لیکن د جناب محمد رسول الله دا سینې چې وینځله نو د ابي زمزم په اوبو سره وینځله. علماء کرام فرمایي چې دا ابي زمزم اوبه د جنت د اوبو نم بهتري دي. جنت کې حوض کوثر دی، حوض کوثر د حوض کوثر د اوبو نم د زمزم اوبه بهتري دي. نو دی وجه نه د ابي زمزم په اوبو سره د جناب محمد رسول الله هغه سینې وینځله، زړه وینځلو، پاک صفای کو او بیا ورسره د سرو زرو کاسه جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام سره چې په هغه کاسه کې حکمت، علم، ایمان هغه زما په دې رګونو کې راواړوله. او د هغې نه بعد جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام دا خپل لاس زما په سینه باندې راخ کړو او زما سینه وګنډلې شوه. زما محترمو وی د هغې نه بعد جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام ځان سره یو براق راوستی و. براق دا د دې اس نه لږ وړوکي او د دې خچر نه لږ غونته کې غټ وي. نن سبا خلکو د هغې یو یادګار یو تصویر اسې جوړ کړی دی چې لاندې ټول اس دی او دا چهرې چې کم دی د جنۍ ده. نو دا زما عزتمندو حرام دی، داسې کول نه دی پکار، دا غټ جرم دی. بعضو خلکو په کورونو کې دا تصویران لګولي، دا غټ سنگین جرم دی. دې سره برکت نه راځي، په دې سره به ستا کور کې بې برکتي راځي. نو دا فوراً لرې کوي که چا لګولي. نو زما محترمو دغه براق چې کله جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام راغې په براقو کې او براق یې خوښولو د جناب محمد رسول الله د سورلۍ دپاره، نو دغه یو کمزور براق دا جاړي لګیا دی او ډېر غمجن دی او پریشانه دی. جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام دغه براق له راغې چې دا کم کمزوری دی او جاړي او غمجن دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سورلۍ دپاره براق بوتلل غواړي. اوس چې کوم براق بوزو چاق سربا طاقتور، نو چې کله د دې دا جړا واورېده جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورله راغې ورته وی ولې جاړې؟ وی ای جبرائیله وی د کله نه چې خبر شویم چې جناب محمد رسول الله الله رب العزت اسمانونو طرف ته او د معراج یعنی سفر به په جناب محمد رسول الله باندې کیږي، وی زه د هغه وخت نه جاړم چې زه خو کمزوری براق یم، د هغې دپاره به طاقتور او دغه شان سربه براق به ته بوځي. وی ما له جړه په دې راځي او پریشانه په دې خبره یم کاش چې زه طاقتور وی او دغه سورلي جناب محمد رسول الله په ما باندې کړی. ورته وی راځه مړه ته کمزوری نه یې، راځه دا سورلي به هم په تا باندې کېږي. وی د هغې هغه جړه، د هغې هغه فریاد، د هغې هغه پریشانی رنگ راوړ. نو زما محترمو چې کله جناب محمد رسول الله دی براق ته ورخته نو دا براق د ډېرې خوشحالۍ د لاسه چې کوم دی داسې ورپېدو، داسې مستي غونته کې وکړه چې وګوره جناب محمد رسول الله په ما باندې سورلي کوي. د خوشحالېدو مقام دی که نه دی؟ لکه چې کومه ځمکه باندې الله والا تیریږي نو دغه ځمکه په نورو ځمکو باندې فخر کوي. وی وګوره الله والا په ما تیریږي، الله والا الله والا عالم په ما باندې تیر شو. وای وای دا ځمکه په نورو ځمکو باندې. نو همدغه شان چې جناب محمد رسول الله په ما باندې سورلي کوي. نو دلته د دا مستی کولا
نو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام داسي ټونګه دی اصله ورکړه دی بوراق له داسي چې سکه تا ته پته نشته چې څوک پتا باندې سورلی کوي جناب محمد رسول الله ته مستی کې بیا ادبی کې لګی نو هغه بوراق د ډیری یری د لاس او د شرم او حیا د لاس خوله خوله شو داسي خولې نه روانې شي چې دا ما څه وکړه دا ما څه وکړو نو زما محترمو وای دا ما دې د پاره وکړو چې الله رسول زمانه تپوس کوي چې دا دې ولې وکړو چې یا رسول الله زما یو مطالبه ده وای ستاسو مطالبه ده وای زما مطالبه دا ده چې اسې نه په دنیا کې په ما باندې سورلی وکړو په جنت کې په نورو سورلو باندې ګرځي چې یا رسول الله چې په جنت کې ګوره سورلی به په ما باندې کې دې د پاره دا حرکت ما وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای په جنت کې هم پتا باندې سورلی کوم په جنت کې هم زما سورلی هم داتای نو هغې نه بعد چې کم ځای پورې د دې بوراق نظر لګېدو قدم به په مغه ځای کې ږدلو نن سبا دا خلک چې کم دی دا بعضې د دې نه منکر او خندا چې دا څنګه کېږي الله ته څه ګران هغه کن فیکن ذات وای چې د دنیا یو مخلوق داسې جاز جوړی چې زما محترمو په کرولونو په لکونو میلیونه هغه سفر چې کم دی په 1 غنټه کې طی کولی شي نو هغه براق چې د جنت نه راغلی دی اپه د سترګې نظر سره د سترګې په رب سره هغه دا دومره سفر نشي کولی چې په انګلینډ کې وایي زنانه هغه په ګوتې سره اپریشن کوي د هغې اپریشن مني او چې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د محمد رسول الله اپریشن وکړو دغه اپریشن نه مني نو زما محترم او دغه خلق صرف اعتراض کوي لیکن دې طرف ته نه ګوري چې الله خو هغه ذات دی خو د مړي نه ژوندې پیدا کوي ژوندي نه مړی پیدا کوي الله خو هغه ذات دی چې په کون سره دا دنیا آباد کړو په کون سره به چې کوم دی دا دنیا ورانه کی اسمانونو ته وګوره نو زما محترمو وای چې کوم ځای کې د دې براق نظر لګېدو قدم به دې براق هغه ځای کې ږدلو دومره په تیزۍ سره نو بیت المقدس ته چې کله ورسېدو اوس جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام وروسته ناسته او جناب محمد رسول الله په براق باندې مخکې ناسته اوري ها ادب او احترام دومره دی الله جل جلاله یا آدم یا موسی یا عیسی یا ابراهیم ډایرک आवाज کړی دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه ده دومره محبت دی چې څوک دا ثابتولی نشي چې الله خپل پیغمبر ته محمد یا محمد आवाज الله نه دی کړی یا ایو النبی یا ایو الرسل خیال لري په داسې انداز کې الله پاک خپل حبیب دومره ادب او احترام کړی سناشنا مینو پی مینه ور سره محبتو نو زما محترمو نو بیت المقدس سره بهار یو غټه وا هغه غټه کې یو سوریو چې هر چا به خپل سورلی هغه به چې کم دی دغه کونډې پسې تړله جبرائیل علیه السلام چې کله وکتل نو هغه سورې بند شوی و خاورې پکې پرېوتې وي نو خپلې ګوتې مبارکې سره هغه سورې کولاو کو او هغې پسې هغه براق وتړله او بیت المقدس ته رادن نشو چې کله بیت المقدس ته رادن نشو اوس په بیت المقدس کې وروره ګڼه ګوڼه ده رش دی یو ټول شا شاته ګوري په دې کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام مسجد ته را داخل شو په دې کې اذان شو اقامت شو او د هغې نه بعد ټول ګوري چې جمع ته به اوس څوک وړاندې کېږي حضرت جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام د جناب محمد رسول الله مبارک ونیولو جمع ته وړاندې کو و یا رسول الله جمع به تاسو کوئ تحیت المسجد دا 2 رکعاته چې کم نفل لی جناب محمد رسول الله په جمع سره ټولو ته چې کم دی یعنی دا تحیت المسجد مونځ ادا کو د هغې نه بعد جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته عرض کوي یا رسول الله دا خلک دې وپېژندل دا څوک دي
وای نه کنه جبرائیل دا سوق دی وای دا 1,24,000 کم پیش انبیاء دی الله جل جلاله دا ټول پټول باندې اوس پروګرام په اسمانونو کې الله سیټ کړی دی پزما ک باندې دا ټول روحونه دي د پیغمبرانو او په دې مسجد کې الله پاک را جمع کړی دی او شکلونه ور کړی دي آدم علیہ السلام هم دی ابراهیم علیہ السلام هم دی عیسی علیہ السلام هم دی داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ټول پټول پیغمبران هاي 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 الکه دا پیغمبران خو څومره مخکې راغلي دي څومره مخکې قربانې نه او جناب محمد رسول الله د ټول نه اخره کې راغی او د ټول نه مخکې الله پاک وو د آدم علیہ السلام بچے د ابراهیم علیہ السلام بچے نوح علیہ السلام بچے محمد رسول الله مصلی ته وړاندې کو الله پاک یو مقام ورکو امام الانبیاء جناب محمد رسول الله الله پاک جوړ کو زما محترمو اغه نه بعد چې کله مونږ شو حضرت جبرائیل علیہ السلام دغه شان په سټیج باندې تشریف فرما شو اوس منبر طرف ته یو پیغمبر راغواړي لکه څنګه سټیج سیکریټری وي یو راغواړي راشه ته تقریر وکړه دغه شان جبرائیل علیہ السلام یو په نمبر سره وی اوس بس تاسو بابا آدم علیہ السلام تاسو ته بیان کړي آدم علیہ السلام راغې په منبر باندې تشریف فرما شو د الله حمد او ثنا بیان کا دا غي نه بعد وی چې الله جل جلاله په ما باندې ډېر احسانات کړی دي انعامات کړی دي الله پاک ز چې کم دی پزماکه باندې خپل خلیفہ جوړ کړي مختصر ویم ابراهیم علیہ السلام روغخت ابراهیم علیہ السلام د الله حمد او ثنا بیان کا او هغه نه بعد چې الله رب العزت د نمرودیانو په اور کې چې کم دي زګولي گلزار او ساتلم او بیا چې کم دي دا صفاتونه او تعریفونه دا هغه نه بعد موسی علیہ السلام راغې ما په کوی تور باندې د الله سره خبرې کړې دي الله مال کتاب را کړې دي الله ز خپل پیغمبر جوړ کړو ما هغه نه بعد عیسی علیہ السلام راغې د الله حمد او ثنا بیان کا چې زه د الله پیغمبرم او انجیل په ما را نازل کړي مال یو کتاب را کړي او الله رب العزت په ما باندې دومره غټ احسان او دومره غټ قدرت ښکارا کړي دي چې بغیر د پلار الله د مریم علیہ السلام نه پیدا کړي بہر حال اخر کی جناب محمد رسول اللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا محمد الرسول اللہ راغ پر منبر باندې تشریف فرما شو او دا الله حمد او ثنا بیان کا او هغه نه بعد فرمای چې پټول پیغمبرانو باندې فوقیت الله مال را کړی او الله جل جلاله فرمای چې پټول پیغمبرانو باندې جنت تر هغه پورې حرام دی تر څو محمد رسول الله جنت کې داخل شي پټول قومونو امتونو باندې جنت حرام دی تر څو د محمد رسول الله جنت امتیان په جنت کې داخل شوی نه او بیا د ټول پیغمبرانو امتیان راجمه کې د دین په ګڼ تعداد سره زما امتیان په جنت کې داخلي په ګڼ تعداد سره زما محترمو بهرحال دا بیانونه وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د بیت المقدس نه بهر ووته نو اوس درې جامونه یو جام کې پی دي بل جام کې شراب دي بل جام کې شاد دي دا درې وانه جامونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وړاندې کړل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې درې وانه جامونو کې د پیو جام واخستو جبرائیل علیہ السلام ډیر زیات خوشاله شو یا رسول الله د الله فضل کرم شو کچرته د شراب و جامم اخسته امتیان به ټول گمراه شوي الله کرم وکړو الله فضل در باندې وکړو چې تاسو د پیو جام واخست هغه نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روان شو چې کله روان شو پلار کې یو بوډۍ زنانا محمد رسول الله ته आवाज کوي جبرائیل علیہ السلام اشاره ورکړي یا رسول الله نه بګوري دیتا دې زنانه طرف ته متوجه نشي تیر شو یو بوډا ولاړ دی الله رسول ته आवाजونه کوي الله رسول جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پوي کو یا رسول الله आवाज بنور کوي نه بګوري وت ټیک شو جی مخکې زی درې کسان ولاړ دي الله رسول صلی الله علیه وسلم اغي ته ګوري جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وتا عرض کہ یا رسول اللہ ادرے او سلام وتا واچوي نبی علیہ السلام ادرے دو سلام واچولو بیا تپوس کی
اے جبرائیل دا سوکو وی هغه بوډۍ چې کومه زنانه وه وی هغه دنیا وه د ښځې په شکل کې دا دنیا تا باندې به اټیک کوي تا به د مرګ نه د الله نه جنتونو نه د دین نه ایمان نه د قرآن نه دې نه به دې غافله کوي دنیا نو وګوره دا دنیا د یو بوډۍ په شکل کې چې د دې بوډۍ څومره زندگی تیره شوې ده همدقه شان هم دا دنیا دومره تیره شوې ده او لږه زندگی د دې بوډۍ پاتې د مري به همدقه شان دنیا به ورانېږي ښه دا بوډا څوک و وایي دا شیطان و دا بوډا وایي دا شیطان و هغې نه بعد وایي دا درې کسان چې کوم و وایي یا رسول الله دا درې کسان چې کوم و تاسو پې سلام واچولو وایي دا یو ابراهیم علیه السلام و یو موسی علیه السلام یو عیسی علیه السلام دا استقبال ته الله پاک درود وایي شخص سره دا براق ما تاسو ته وویلي چې کوم ځای کې به د دې براق نظر لګېدو براق به هغه ځای کې قدمونه ږدل وایي زه په فلسطین باندې تیر شوم موسی علیه السلام په فلسطین کې دفن دی وایي ما په قبر کې وکتو چې موسی علیه السلام په مونځ باندې ولاړ دی الله اکبر موسی علیه السلام په مانځه په قبر کې په مونځ ولاړ دی وایي دغه منظر مې وکتو خو به هر حال دا یاد ساتئ چې د مسجد حرام نه بیت المقدس پورې دا کم سفر چې شوی دی دا په براق باندې شوی دی بیا چې کم اسمانونو ته کم سفر شوی دی دا په پوڼۍ باندې شوی دی په پوڼۍ باندې نو زما محترمو د دنیا د پوڼو په شان پوڼۍ نه وي الله جل جلاله وایي زه چې کله اسمانونو ته په دې پوڼو باندې روان شوم نو جناب محمد رسول الله فرمایي لکه څنګه پاټکي وي یو پاټکي ته بل پاټکي ته خلک لاس ورچي یو پوڼۍ بله پوڼۍ او بره خیږي وایي چې کوم ځای پورې زما نظر لګېدو لاس به مې هلته رسېدو چې کوم ځای پورې به زما نظر لګېدو هغه ځای ته به زما لاس رسېدو خپې به مې هغه ځای ته رسېدي دغه ترتیب سره جبرائیل علیه السلام او جناب محمد رسول الله اسمانونو ته ورسېدل چې اسمان دروازې ووهله من دق الباب څوکې د اسمان ټول دروازې د قیامت په ورځ به یو غړمبار وي د اسمانونه به راغورځېږي زما محترم وایي څوکې چې دروازه وی وایي جبرائیل ما او بل را سره محمد رسول الله صلی الله علیه وایي څنګه په خپله راغلی یې که نه چا رابللی دی جناب محمد وایي نه رابللی شوی دی خپله نه دی راغلی زی ورپسې لیږلی میکایل علیه السلام یې را سره کړی به هر حال د اسمان پیلنۍ دروازه کولا وشوله او نبی علیه السلام او جبرائیل علیه السلام پیلني اسمان ته ور وخته فرشتو استقبال وکړو مرحبا مرحبا په پیلني اسمان کې حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات وشو اوس الله جل جلاله سټیپ بای سټیپ د هر پیغمبر سره ملاوي د دې لنوریه من آیاتنا چې زه خپلې نخې چې کم د خپل حبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وښیم نو په پیلني اسمان کې د آدم علیه السلام سره چې کله ملاقات وشو نو جبرائیل علیه السلام آدم علیه السلام ته عرض کړي چې دا ستا زوی دی او نبی علیه السلام ته وایي چې دا ستا نیکه دی دا ستا بابا دی آدم علیه السلام نو آدم علیه السلام خپل بچی ته وایي نبی او پرهیزګار او دیندار بچی ته وایي مرحبا بالابن الصالح والنبي صالح مرحبا په خیر رالی چې څنګه مونږ وایو که نه همدغه انداز کې زما عزتمندو اوس آدم علیه السلام نه ښي طرف ته څه خلک ناست دي ګس طرف ته څه خلک ناست دي نو چې کله آدم علیه السلام ښي طرف ته د خلکو ته وګوري وخاندي موسکی شي او چې کله ګس طرف ته د خلکو ته وګوري په ژړا شي نو نبی علیه السلام فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې د آدم علیه السلام دا بابا جان چې کله ښي طرف ته د خلکو ته وګوري وخاندي او چې ګس طرف ته د خلکو ته وګوري وژاړي دا ولې نو جبرائیل علیه السلام راته وفرمایل چې یا رسول الله دا ټول د دې بچی دي که نه د قیامت تر ورځې پورې چې څومره خلک به راځي خو د آدم علیه السلام اولاده ده وایي دا ښي طرف ته چې کم بچي دي وایي دا به جنت ته ځي او دا ګس طرف ته چې کم دي وایي دا به جهنم ته ځي نو ښي طرف ته وګوري په خندا شي خو چې دې خوا وګوري نو په ژړا شي نو زما محترم وایي هغې نه بعد بیا په دویم اسمان ورغو
دروازم وهلا امق شان فرشتي आवाज کو سو جبرائیل او بل محمد رسول الله. دغه ترتیب سره دویم اسمان فرشتو استقبال کو دا عیسی علیہ السلام مور بی بی مریم علیہ السلام دا د یحیی علیہ السلام د ترور لور وا. نو دا خپلو کې چې کم دی نو الله رسول صلی الله علیه وسلم اغي سره ملاقات شو. په آدم علیه السلام ملاقات سره الله پاک ورته وښودله چې څنګه آدم علیه السلام د اسمانونو نظمکې تکو شوی دی همدقه شان د مکې مکرمې خلق با اے جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه وباسي شړی به او مدینه منورې طرف ته به هجرت کوي. نو دا مکه دا هم جنت ته کنه دی جنت د جنت نم بهتر ځای هغه مکه مکرمه ولې نه ده حجم دلته دی عمرم دلته ده او دغه شان مقام ابراهیم هم دلته دی ابي زمزم هم دلته دی. نو داسې ځای پرېښودل څومره مشکل کار. نو دې وجې نه د آدم علیه السلام سره ملاقات وشو چې څنګه آدم علیه السلام د اسمانونو د جنتونو نه ویستلی شو تب هم همدقه شان چې کوم دی تربیت ورکوي خو دا هر څه په برداشت سره چې کوم دی جناب محمد رسول الله په ځان باندې تیروي. په دویم اسمان کې یحیی علیه السلام دا زما عزتمندو یهودیانو په عرب باندې په منځ دوه کړی و داسې شهید کړی و غریب پیغمبر دی چې همدقه شان تا سره به همداسې کېږي لکه د خیبر په جنګ کې یو یهودنې زنانه زما عزتمندو په خوراک کې نبی علیه السلام ته زهر اچولیو او هغه زهرو سره نبی علیه السلام خو الله پاک بچ وساتو خو نبی علیه السلام به فرمایل چې هغه د زهرو هغه تریخوالی زما په مرۍ کې تر مرګه پورې چې کم دی هغه تریخوالی هغه ذایقه چې کم دی محسوسېدله. د هغې د لاسه بیا نبی علیه السلام هغه بیا شهید شوی دی. نو د شهادت څه درجې هم پکې ورکړې د جناب محمد. نو تا سره به همداسې کېږي. او عیسی علیه السلام دغه عیسیانو غیر چاپیرا الله پاک دغه کمرې نه ډایرک په ډایرکه باندې اسمانونو ته عیسی علیه السلام اوچت کو. نو تاسو اوریدلی دي چې د جناب محمد رسول الله د کور نه کافران توشي او کنو توشي همدقه شان به تا سره هم کېږي. ګوره هر پیغمبر سره د ملاقات او زما عزتمندو د هغې څه وجوهات دي څه وجه ده. یحیی علیه السلام د خپل قوم د ظلمونو ستمونو د تکلیفونو نه فنا غوښتله او زما عزتمندو هغې قتلولو شهید کولو یحیی علیه السلام مخکې دی قوم ورپسې دی. نو یحیی علیه السلام د یو ونې نه فنا وغوښته چې د دې خلکو نه ماته فنا رای هغه ونه داسې کولا وشوه یحیی علیه السلام وردننه شو ونه پسې بنده شوه داسې. نو زما محترمو شیطان خو په هره موقع کې چې کم دی د دیندارو خلکو او د علماو او دغه شان چې کم خلک د الله خوښ دي نو د هغې برخلاف چې کم دشمنان دي او مخالفین دي او د الله د دین ګستاخان او بېادب او نافرمان هغه خلکو له سات ورکوي او هغه خلکو ته ټریکونه او منصبي او چلونه ښیي. نو اوس دا قوم پریشانه دی چې دې سره به څه کو دا خو دې ونه کې چې کم دی نو هغې ورته وویلې دا غټه اره ده دا په دې ونه بره نه کېدی او داسې چې کم دی دا ونه په منځ دوه کوي پکې به دا هم اره شي. دا چل ورته چا وښودو شیطان. نو زما محترمو یحیی علیه السلام چې واورېدل چې اوس دې اره کوي الله ته چغې کړي نو الله ورته وایي چپ خاموش اوس به ما ته آواز نه کوې ځکه چې تا هغه ټایم کې د ونې نه فنا غوښته ما نه دې ولې فنا نه غوښته ته خو زما پیغمبري برای راست به دې زما نه فنا غوښتې وې ما به تا له فنا درکړی وې اوس به چغه نه وې که چغه دې وواله د پیغمبرۍ د لیست نه دې وباسم ورته وایي. هغه اره پې راغو زما عزتمندو شهید یې کړل. نو بل طرف ته عیسی علیه السلام سره ملاقات شو. په دریم اسمان کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات شو. په دریم اسمان نبی علیه السلام فرمایي ډېر ښکلی و که نه ډېر ښایسته و خو زما محترمو او د خپل ځان تعریف خو په خپله باندې نشي کولی که نه ما خو تاسو ته په شعر کې در ختمه کړه
که د یوسف په حسن زنانو لاسونه پرې کړه د جناب محمد رسول الله په حسن صحابو سرونه پرې کړه هغې له خو الله داسې حسن ورکړی نو خپل ورونو د یوسف علیه السلام سره څه وکړه ټوله غټ داستان دی یوسف علیه السلام یې په کوی کې ورغزار کړو خپل ورونو نو وایي داسې به تا سره هم کېږي د نبی علیه السلام یو د ترور زوی او بل د تره زوی دې دواړو زما محترمو یو ورته ویلې وایي یا رسول الله که الله پاک چې کم دی که نه پرچه راولیږي الله ای محمده که الله پرچه راولیږي او ما ته وایي چې دا زما نبی دی او زما رسول دی او دا په حق نبی دی بیا دې هم نه منم یو ورته داسې ویلې وایي بیا دې هم نه منم او ابل چې کوم هغه زما عزتمندو د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخانه اشعار جوړ کړو په پوره دنیا کې خواره کړي دومره سخت او تکلیفونه نو د یوسف علیه السلام سره ملاقات هغه په دې انداز کې وشو بیا دغه شان په سلورم اسمان کې هارون علیه السلام پنځم اسمان کې زما محترم ادریس علیه السلام شپږم اسمان کې موسی علیه السلام په اووم اسمان کې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات او چې کله د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو د هغې نه بعد جبرائیل علیه السلام عرض کوي یا رسول الله دې نه مخکې د الله تجلیات شروع کیږي موږ ته اجازت نشته الله ته راغوښتې دا طاقت الله تعالی درکړی دی اخوا الله نور مخلوقات پیدا کړي دي چې هغه ډیپټي سنبالوي زه اخوا نشم تللی یا رسول الله